نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. زما دین اسلام محترم و معزز و طلاب العلم، قواعد الجرح والتعدیل من بیانول چې په دې کې نن شپږم درس ته راورسېدلو. مخکې تقریبا 11 قواعد من بیان کړه. نو د جرح او د تعدیل هغه مهم قواعد چې علماو کتابونو کې راجمع کړي دي او په دې نوم باندې کتابونه لیکلي، قواعد الجرح والتعدیل. او بیا خاص کر عمر عبدالمنعم سلیم حفظه الله تعالی ورعاه هغه په دې سیټ کتابونو کې چې کم سلسله غلی کلی ده، نو هغې کې دا یو کتاب تحریر قواعد الجرح والتعدیل په نوم باندې د جرح او د تعدیل قواعد هغه پکې ذکر کړي دي. نو دلته به وایي دا چې قواعد مهمة فی علم الجرح والتعدیل، مهم قواعد په علم د جرح او تعدیل کې. وی مهم هغه قواعد چې علماو او نقادو هغه امامانو چې هغه ائمه د جرح او تعدیل دي او هغه علما چې هغه نیوکه کوونکي دي، هغې دا قواعد ایښي دي په احوالو د رواتو کې چې د هغې مرتبه د عدالت او ضبط نه پیژندل، او دا قواعد د دې دپاره پیژندل چې بیا طالب العلم ته په دې باب کې ډېره فایده ورکوي. نو وایي هغه اولا حد الثقة، د ثقه تعریف چې ثقه چاته ویلی کېږي. نو قال الامام الذهبي رحمه الله، امام ذهبي رحمه الله خپل کتاب موقظه کې وایي 88 کې چې تشترط العدالة في الراوي كالشاهد، عدالت پر راوي کې داسې شرط کېدلی شي لکه د ګواه غونته کې. خو دومره مسله ده چې ويمتاز الثقة بالضبط والاتقان، کم چې ثقه دی نو د عدالت سره به د هغه ضبط او اتقان هغه هم برابر وي، یعنی د عدالت سره به د ضبط هم برابر وي، هم به دیندار وي او هم به د حافظه برابر وي. خو فإن انضاف إلى ذلك المعرفة، که چېرته د دې سره د علم ملګری شو، والاکثار او د حدیثو ډیروالی چې د ډیر احادیث اوریدلی دي، نو فهو حافظ، هغه ته به حافظ ویلی کېږي. عدالت په راوي کې دا داسې دی لکه د ګواه غونته کې. خو کم کس چې ثقه نو د عدالت سره به د ضبط هم برابري، او که د سره د علم او کثرت د حدیثو د مسموعاتو نو هغه ته به حافظ ویلی کېږي. حافظ ذهبي رحمه الله هغه فرق کوي په مابین د هغه راوي کې چې هغه مستور دی. مستور هغه راوي چې د هغه عدالت ثابت شوی دی خو ضبط یې نه دی ثابت شوی، او په مابین د ثقه کې چې ثقه
د عدالت سره به د ضبط هم برابر وي. او امام ذهبي رحمه الله په دې کې رد کوي په هغه چا باندې چې هغه دا وایي چې ثقه هغې ته ویلی کېږي چې د هغه عدالت ثابت شوی وي اگر که د داسې یو دلیل نه راغلی چې په هغه کې د ضبط وضاحت شوی چې یاره د ضبط برابر دی. امام ذهبي رحمه الله په دې کې رد کوي په هغه خلکو باندې چې څوک صرف په عدالت باندې د راوي توثیق ثابتوي. لکه دا مذهب د ډېرو فقهاو د اصولینو دی او د بعضې محدثینو دی لکه ابن حبان رحمه الله یا علامه ابن عبدالبر مالکی رحمه الله، کم چې جمهور اهل الحدیث دی نو هغې دا وایي چې ثبوت العدالت والضبط جمیعا، ثقه کې به عدالت او ضبط دواړه به پکې. علامه ابن صلاح رحمه الله علوم الحدیث کې وایي اجمع جماهیر ائمة الحديث والفقه على أنه يشترط في من يحتج بروايته أن يكون عدلا ضابطا لما يرويه. وی اجماع کرده ائمة الحدیث د حدیث امامانو د فقه امامانو على أنه يشترط فی من یحتج بروايته په دې خبره چې شرط کېدلی شي د هغه چا په باره کې چې احتجاج د هغه په روایت باندې کېدلی شي ان یکون عدلا ضابطا لما یرویه، چې دا به عدل وي او ضابط به وي د هغه څه چې دی نقل کوي. نو ګوره د جمهورو علماو د جمهورو محدثینو مذهب دا دی چې راوي به اله ثقه وي چې د هغه عدل دینداری هم برابر وي او ضبط د ده هم برابر دی. بیا عمر عبدالمنعم سلیم حفظه الله وی وتفصیله، وی د دې مسئلې تفصیل دا دی ان یکون مسلما بالغا عاقلا سالما من اسباب الفسق وخوارم المروءه، وی دا راوی با بالغ وی، عاقل بوی، مسلمان بوی او دا به بچی د اسبابو د فسق نه، فاسق بنی لکه ګیره خریل، پنسې خپو کې راخکل، ګانې بجانې اوریدل، وخوارم المروءه هغه کارونه او صفتونه به پکې نه چې کوم د سړیتوب خلاف دي، متیقظ بی، مغفل بنی او دا خپل کتاب به د خپل استاد نه یاد کړی او پاغي باندې به پویږي هم، صرف یادول بنی. مثال د دې جبر بن عبیده چې ابن حبان رحمه الله په ثقاتو کې راوړی دی، د دې نه روایت سیار ابو الحکم نقل کړی دی خو لم یوثقه معتبر، کم معتبر امام د توثیق نه دی کړی. د دې وجه نه امام ذهبي رحمه الله د په باره کې سوی لا يعرف من ذا والخبر منکر. حافظ ابن حجر رحمه الله د په باره کې وی مقبول. نو ګوره دلته په روایت سره د جبر بن عبید نه تفرد چا کړی دی؟ سیار ابو الحکم کړی دی. نو د دنه جهالت العین اوچت نشه چې موږ د په باره کې څه وایو؟ مقبول وایو. او د عدالت هم ثابت نشه. نو عمر عبدالمنعم وی والاقرب فيه حکم الذهبی، دې کې ښه حکم د امام ذهبي رحمه الله دی چې یاره دا مجهول دی، ځکه چې یو راوي چې د هغه نه یو کس روایت نقل کی او علماو په هغه باندې جرح او تعدیل نه کړی، نو داسې راوي دا مجهول العینی.
نو خلاصه خبره ده چې یوه قاعده دا شوله چې راوي به اله ثقه ګرځي چې د هغه عدالت او ضبط دواړه برابر وي. دا 12مه قاعده. 14مه قاعده دا ده ثبوت العدالة لا يقتضي ثبوت الضبط. ثبوت د عدالت تقاضا د ثبوت د ضبط نه کوي. د یو راوي عدالت ثابت شه نو د دې نه دا نه معلومیږي چې یاره د ده به ګنې ضبط هم برابري. ابو زناد رحمه الله فرمایي امام مسلم رحمه الله په مقدمه کې داغه قول ذکر کړی دی وی ادرکت بالمدینة 100 كلهم مأمون. ما په مدینه کې 100 کسان را لاندې کړیو چې ټول ښه دینداره خلکو خو ما یؤخذ عنهم الحدیث د دینه به حدیث نشو اغستل کېده. ښه دینداره خلکو عدالت برابر و یقال لیس من اهله ویلې به شو چې دا د حدیثو اهل نه دي. نو په دې وجه باندې جمهور ائمه وایي محدثین چې په کم راوي کې دا 2 شرطه پوره شو یو عدالت دی او ضبط دا به ثقه یي. خو داسې نه ده چې په یو راوي کې عدالت داغه ثابت شو او بیا دې ګنې د ده سره د ده ضبط هم ثابت شي. علامه ابن عبدالبر رحمه الله وی په دې باب کې توسع کړه چې هغه وی د چا عدالت ثابت شو بس هغه سره ضبط هم ثابت شي او هغه دلیل نیسي په دې حدیث باندې چې نبی علیہ السلام وی دا علم باخلی د هر یو خلفنا د هر یو کس نه هغه دینداره خلک یعنی د مخکینو خلکو نه به دا رستنی علم اخلي او دینداره خلک او د هغې نه به نفی کوي تحریف د هغه غلو کوونکو یا نسبت د باطل فرستو یا تاویل د جاهلانو چې دا حدیث په دې باندې استدلال کوي چې يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. ابن صلاح رحمه الله علوم الحديث کې وی فيما قاله اتساع غير مرضي. وإذا كما توسع او پراخي چې د علامه ابن عبدالبر کړه دا ښه نه ده. وی موږ په دې باندې راضي نه یو. دا غوره توسع نه ده چې هغه دا وی یره چې کله عدالت ثابت شه نو بس د ده نه علم نقل کوه او په ده باندې احتجاج کوه. عمر عبدالمنعم وی یو خو دا روایت سندن ضعیف دی صحیح نه دی. عراقی رحمه الله وی الحدیث غیر صحیح او دا په ډیرو سندونو باندې راغلی دی خو ټول سندونه ضعیف دی یوم په دې کې ثابت نه دی. خو سره د هغې نه د دې نه دا مسله ثابته شوه چې اطلاق د عدالت دا نه مستلزم کیږي اطلاق د قول په څه باندې په ثبوت د ضبط باندې. ځکه ضبط متعلق دی د حفظ سره د ښایسته سماع او د ادا سره او دا د هر راوي د بل نه مختلف وي. مثال دلته پیش کوي فرقد سبخي فرقد ابن یعقوب چې ګوره دا د نیکانو خلکو نه و د عبادو نه و عدالت ثابت دی تر دې چې د ده په عبادتګرۍ باندې
چې دا څومره عبادتګارو په دې باندې به مثالونه بیانېدلی شو، مګر دومره خبره ده چې د ضبط په باب د حدیثو کې برابر نه دی، شدید ضعیف و. امام احمد رحمه الله به د ده په باره کې فرمایل چې رجل صالح لیس بقوی فی الحدیث ولم یکن صاحب حدیث. وی نیک سړی و خو په باب د حدیثو کې قوي نه دی او نه دا صاحب حدیث و. د دې وجې نه امام بخاری رحم الله د ده په باره کې څه وایي؟ فی حدیثه مناکیر. امام نسائی وی لیس بثقه. علامه ابن عدی رحم الله وی کان یعد من صالحی اهل البصره ولیس هو کثیر الحدیث. نیک و خو باب د حدیثو کې ضعیف و. یحیی ابن معین وی د ده په باره کې لیس بذاکه. نو ګوره دا کمې جرحې چې پې شوي دي دا ټولې مختص د ضبط پورې، او په کم روایت کې چې راځي چې یاره ثقتون نو هغه توثیق د ده مختص د عدالت پورې دی. خلاصه خبره ده، لنډه قاعده ده، 14مه قاعده چې ثبوت د عدالت تقاضا د ثبوت د ضبط نه کوي. چې د یو راوي عدالت ثابت شه نو دا نه ده چې ګنې د ضبط هغه به هم برابر وي، هغه به هم ګنې ثابت وي. ځکه ډېر داسې رواج شته چې هغه نیکان او عباد او زهاد دي خو په باب د حدیثو کې کمزوري دي. یو په هغې کې امام ابو حنیفه رحمه الله هم و چې دا یو فقیح و عابد و زاهد و، لیکن باب د حدیثو کې چې کله موږ د ائمو جرح وګورو چې ائمو د باندې څومره جرح کړلي، په باب د حدیثو کې کمزور و. درېمه قاعده نن ده چې دا تقریبا 14مه قاعده برابریږي. بما تثبت العداله. عدالت به په څه باندې ثابتېږي چې موږ وایو یاره دا راوي عادل دی، یا توثیق په څه باندې ثابتېږي؟ علامه ابن صلاح رحمه الله علوم الحدیث کی وایي عدالة الراوي تارة تثبت بتنصيص المعدلين على عدالته. کله کله به عدالت د راوي په تنصیص د ائمو سره ثابتېږي چې ائمو به دا ویلي، لکه مخکې موږ ویلې چې د فرقد ابن یعقوب په باره کې علما څه وایي؟ و یاره دا د نیکانو د بصرې والا نه و. امام احمد رحم الله فرمایل چې رجل صالح. نو ګوره دقه شانتې ائمو به تنصیص کړی چې یاره دا ښه سړی و، تقوادار و، دیندار و. وتارة تثبت بالاستفاضه. کله کله به د هغه عدالت ثابتېږي په مشهورتیا سره چې دا به د علماو ترمنځ مشهور وي، د هغې صفتونه به په دې باندې ډېر وي چې هلکه دا ثقه سړی دی. علماو کې به مشهور په امانتدارۍ او دیندارۍ سره چې یاره داسې دین کې د ځانه زیادت نقصان نه کوي، او په باب د حدیثو کې نو په دې کې بیا دې ته حاجت نشته دی چې منګه دیو کې څه وګورو. د علماو اقوال بیا موږ د ده په باره کې وګورو چې یاره دا ثقه دی او که نه دی. د دې وجه نه حافظ خطیب بغدادي رحمه الله په الکفایه کې وایي لا یسأل عن عدالتهم. د دې د عدالت تپوس به نشي کېدلی، وانما یسأل عن عدالت من کان فی عداد المجهولین. ته به د هغه چا د عدالت تپوس کې چې هغه په شمار د مجهولو کې راځي، یا د هغه کار خبره په طالبانو باندې سخته شو، یو حدیث کې راغلی نو بیا به ته راولګېږي او د هغه
تپوس بکې یو غټ امام دی نو هغه کې کم ضرورت نشته دی ته مثال وګوره ابراهیم ابن یزید النخعی امام ذهبی رحمه الله فرمائی وی الامام الحافظ فقیح العراق احد الاعلام د امام و حافظ و د عراق فقیح و یو د غټو علماو نو په ترجمه د ده کې په کتبو د رجالو کې چې د په علم باندې عبادت باندې اخلاق باندې علماو څومره صفتونه د دې کړي دي خو د دې په باره کې لفظ د توثیق چرته نه دی راغلی لکه څرنګه چې نقادو علماو ائمو ذکر کړی دی او پوهیږم نه نو هغه به وایي چې ابراهیم هذا لم اجد من وثقه وی دا ابراهیم ابن یزید نخعی یاره ما خو پیدا نه کړ چې کوم عالم د توثیق کړی یعنی خلاصه دا ده چې عدالت د راوي دا به یا په تنسیس د ائمو سره یا به دا راوي ډېر مشهوري په منځ د علماو کې توثیق الفاظ نه استعمال کړي هیڅ ضرورت ورته نشته یحیی ابن معین نه چا د امام احمد رحمه الله په باره کې تپوس وکړه نو هغه فرمایل چې د احمد په شان سړي په باره کې هم ګنې تپوس کېدلی شي چې ته مانا د تپوس کې چې دا ثقه دی او که نه نو نن درس کې منګه دغه درې اهمې مسلې ستاسو مخې ته کېښودې چې ثقه چاته ویلی کېږي چې د هغه عدالت او ضبط به دواړه برابر وي دویم دا ثبوت د عدالت دا مستلزم نه دی ثبوت د ضبط لره دریم دا چې عدالت چې ثابتېږي یو په تنسیس د معدلینو باندې او دویم بالاستفاده چې هغه مشهوري په مابین د علماو کې علماو د دې صفتونه کړي نو دا مستغنی دی د دې نه چې یاره د ده په باره کې دی علما د توثیق الفاظ راوړي وصلی الله وسلم علی نبینا محمد صلی الله علیه وسلم